وقت چې دی دا کم اوقات تی او قربانی به کم ټیم کول صحیح وي او قربانی به څه ټیم حلالول جائز وي. علما وایي د قربانی وقت چې دی د اختر پسار چې د ذوالحجې د میاشتې لسمه ورځ شي د اختر سحر چې سحر وقت داخل شي سحر اذان وشي نو د قربانی وخت شروع شي. د اختر د سحر نه چې د سحر اذان وشي په لسمه ورځ د میاشتې به لسمه او د اختر به اولنۍ ورځ چې سحر اذان وشي نو د قربانی وخت شروع شو. نو لسمه یولسمه او دولسمه دا درې ورځې چې دي دا د قربانی اوقات دي. د لسمې ورځې د سحر نه به شروع شي د اختر اوله ورځ د اختر دویمه ورځ او د اختر دریمه ورځ. د دریمې ورځې د ماښام نه لږ ټیم مخکې چې د انور پریوزي په دریمه ورځ د پریوتو نه لږ غونته کې مخکې په دقه ټیم کې به د قربانی د حلالولو وخت ختم شي. دا درې ورځې چې دي په دې کې د قربانی څاروي ته حلالولی شي، په اوله په دویمه په دریمه دا قربانی څاروي حلالولی شي. خو علما لیکي چې کومو ښارونو او کلو کې د اختر مونځ کیږي نو اغي د قربانی څاروي د اختر د مانځه نه مخکې نشي حلالولی. وقت د سحر مانځه نه پس شروع شو چې په چا باندې د اختر مونځ واجب نه وي، جمعه پې واجب نه وي. بعضې بانډې داسې وي چې هغې باندې د اختر مونځ او جمعه واجب نه وي نو هغې د قربانی څاروي د اختر د مانځه نه مخکې حلالولی شي. او چې کومو کلو کې او ښارونو باندې د اختر مونځ وي لکه زمونږ او ستاسو دا کلي نو په دې کې به د قربانی څاروي چې دی دا د اختر د مانځه نه مخکې نه حلالیږي. چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس په بیا د قربانی څاروي حلالیږي. هو علما هغې کې یوه مسله دا وایي د اختر مونځ چې دی هغه د چا وختي د چا ناوختي. چې یوه پیره په یو ښار کې په یو ځای کې په جومات کې د اختر مونځ وشو نو د قربانی حلالول جایز شو. که بل جومات کې لا د اختر مونځ نه شوی نو نه دی شوی نو د قربانی څاروي حلالول چې دی هغه جایز شو. بل علماء کرام وی افضل په قربانی کې دا د چې سړی په اول ورځ قربانی حلاله کړي، په دویمه هم حلالولی شي او په دریمه خو افضل چې دی غوره دا اول ورځ ده، بیا ورپسې دویمه ورځ ده، بیا ورپسې دریمه ورځ ده. او علماء کرام وایي مستحب خبره دا ده چې سړی دی د قربانی څاروي پخپل باندې حلال کی نو دا ډیره ښه طریقه ده چې یو سړی له د ذبح طریقه خپل باندې ورزي نو پکار دا ده چې دی د قربانی څاروي پخپل باندې حلال کی نو دا ډیره بهتر ده.